نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن چې په کومه موضوع باندې موږ ته خبرو کولو موقع ملو شوې ده هغه تجوید موږ د تجوید اهمیت موږ د قرآن کریم او د حدیثو ثابت کو. دغه سره بیا موږ تجوید تعارف بیان کو او تعارف سره بیا موږ د تجوید مخارج بیان کو. الله تبارک وتعالى په قرآن کریم کې فرمایي ورتل القرآن ترتیلا او قرآن کریم صفا ویو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله يحب ان يقرأ القرآن كما انزل. ان الله بشک يحب الله خوي يقرأ چې ویل شي قرآن كما انزل چې څنګه نازل شوی دی. او تعارف تجوید چې یو شیخ کولای کول ان ټول د عربي عروف سره د مخارج او صفات لازمه او صفات ارغه سره دغه ته تجوید ویل شي. التجوید مخارج بیا موږ مخارج په چې مخارج شي ته ویل شي. مخارج د مخرج جمع ده یعنی چې کم زنه عرف ادا کیږي ته چې ویل شي مخرج ویل شي. بیا مخارج پنځم واقع دي. پهلا جوف چې ته جوف اصل لغوي معنا ده خېټه ته جوف ویل شي یعنی چې خلی کما خالی سره ته چې ویل شي جوف ویل شي. بیا پس خلق ته خلق په درې قسمه موږ سره اقصای خلق ادنای خلق وسط خلق. اقصای خلق چې کم د ماری د اخیری سینې سره ملو شي ته اقصای خلق ویل شي او ادنای خلق چې د ماری کم منځنی سره ته وسط خلق ویل شي او ادنای خلق چې کم د ماری پهلا حسابو دغه ته ویل شي ادنای خلق ویل شي. او بیا پس خیشوم چې کم د پوز یا پاسنی ته خیشوم ویل شي. ان پس اونټ چې کم د شونډې دغه ته دا د تجوید اهمیت و تعریف و مخارج ان شاء الله په نوې ویډیو کې بیا موږ سره مخامخ کیږو. وما علينا الا البلاغ المبين.